السلام علیکم ویورز گیب خو دا دی چې موږ بذات خود زاری خبر دی چې پاکستان کې اول خو د پاکستان په لیول باندې ایجوکیشن لیول ډیر کمزور دی. پاکستان په لیول باندې ست ورته وګورئ مثلا دنیا په کومه خوا روانه ده او موږ په کومه خوا روان یو. نو اول خو د پاکستان مکمل خپل تعلیم چې هغه د هغه معیار غنه دی چې موږ دا ورته ویلی چې دا واقعي یو معیار لري. ولې موږ ګرد د رټې والا سیستم دی پوه شوې که دا راواخلې کوم زموږ د رټې سیستم دی ګرد دا کم عام تقریبا زموږ عام اف سی کاږي عام میټرک کاږي. نو هلته موږ ګرد تا بلدلی سلیبس که د پاکستان غي که زموږ غي که د بلوچستان غي نو په سلیبس کې موږ ګرد دغه که اوس مثال موږ ته کوشن راوښیي ټیچر نو موږ هغه راټاکو او زده یې کړو. په دې کې داسې نه دي چې موږ مطلب ریفرنس نشته چې موږ یو دوه کتابه ووایي یا درې کتابه ووایي پوه شوې نو څه نه ماږې دوه درې کتابه ووایي پوه شوې هغه کیسه نه ده. په دې لیول باندې ستې څه نه ماږې اوس که ته او لیول راواخلې یا ای لیول راواخلې کوم برټش کوم کمبریج سیسټم دی نو په هغو کې یو ډېر هغو ښایسته سیسټم جوړ کړی دی چې هغه تا ته په هغه لیول سبق درښیي چې په هغه کې کم از کم یعنی تا خپله ایله کې که تا ته یو سبجیکټ درښیي نو د هغه تقریبا یا ورخه ټیچر په دغه طریقه در وښیي چې پرشکل طریقه در وښیي هغه شی نه ایسته به رټه لګوي او تا ته تقریبا د بکس کې دور زیاته وسیع بک تا درکړي یا دور مطابق د بکس تا ته اویلیبل وي چې په هغه کې ته ریسرچ وکړې ریسرچ وکړې ته هغه کوم سبجیکټ دی هغه بیا ته پاس کړې نو هغه سیسټم زموږ په عام سیسټم کې نشته په عام کوم میټرک یا اف سی دی. لیکن چلو بیا له هغه باوجود کوم د پنجاب ته یا کوم چې په دې کې مطلب کراچي ته ورته ویلی سي سند خو نور نه دی دور زیاته لیکن کراچي به زه خود نو په هغه کې بیا د هغو ظاهري خبره د خلکو کوم چې دغه د پاکستان په لیول کې دوی یاین هغه ډېر ښه د دوی ایجوکیشنسټ سره دي کوم چې دوی ټیچران دي هغه ډېر قابله وي کوم چې دوی ایجوکیشنسټ یې په خپل فیلډ کې بیا هغو ته موقع ډېر میلاوي هغه کوم سکولینګ سیسټم چې هغه ډېر ښه سکولینګ سیسټم وي او ظاهري خبره شاید پیسو کې به زیاتې فیسیز به د هغو زیاته وي لیکن د هغو سرکاري سکولان نشته او د کم فیس والا سکولان زموږ تر هغو ډېر زیاته بهتره وي. نو په دې حواله باندې چونکې خلکو ډېر ترقي کړې ده او په هغو کې کم از کم موږ کمپیریزن یا که موږ کمپیر کو موږ پنجاب یا خاص طور په له کراچي له دغه ځای نو موږ 50 کاله تر دې شاته یي د دې تر اوسه پورې خو چا ګډ سبق نه ویلی زموږ په ټایم کې خلکو بس تاسې به سبق ویلی هغه ټایم دا کیسه ګډ څه وله نه په دا کوټه کې زما یاد یې اوس خو لا څه نه څه ترقي شوې ده چې په کوټه کې به هغه زمانه کې به یوه اکیډمي وه یعنی د ټیوشن به یو اکیډمي وه ګردې کوټه کې به 2 اکیډمي وي یا به 3 اکیډمي دغه زیاته کړ څه ولې نه اوس خو دا یو کم از کم اکیډمیانې زیاته شوې د خلکو رجحان زیاته سو د هلکانو تعداد زیاته سو د کوم چې د خلکو شوق ډېر زیاته سوی او اوس ماشاءالله که زموږ روب دی ماشاءالله په ایجوکیشن کې ډېر مخته روان دی نور علاقې دي دغه د بلوچستان علاقې دي هغه ډېر مخته روانې دي نو دا ترقي موږ واقع کړې ده چې په تعداد کې یعنی موږ کې کمپټیشن زیاته راغلی دی لیکن چونکې اوس که دلته راسي یا کوم ټیچر دی ټیچر که موږ له پاس کمپیر کو یا له پاس موږ ورته وګورو یا له ماضي موږ ورته وګورو خو واقعي قابل خو دی داسې نه دی قابله لیکن بیا د حق لیول غه نه دی چې د کم لیول د پنجاب غه دی. نو هغه ټیچر سره موږ به څه وخت علماي کار جوړو هغه ټیچر داسې دی چې هغه چونکې خبره بیرته پر هغه ځای راځي چې زموږ که هلک مطلب دا دی چې هغه دلته خبر د سوچ د فقدان غن ده په دې کې شک نه چې یو هلک به لاړ شي له دې ځای به لاړ شي په پنجاب کې به سبق ووایي یا به دی لاړ شي په لاهور کې به سبق ووایي یا به دی په کراچي کې یا به شاید دی وسکته که څه ابراډ لاړ شي یو ایس ته به لاړ شي سټیټ ته به لاړ شي پوه شوې لیکن واپسي بیا دی راشي بیا پکار دی هغه معیار وساتي. د دې به زه یو مثال درکړم د عام ایجوکیشن ښه زه به یو کوچنی مثال درکړم د ایجوکیشن سره دی ریلیټډ لږ چینج دی زیاته نه نو زموږ کوم ډاکټران دي ماشاءالله د ګډ پاکستان ډاکټران ماشاءالله ډېر قابله دي او زموږ د بلوچستان هغه ماشاءالله بیا زموږ د ژوب هغه ډېر زیاته قابله دي نو په دې کې شک نشته. لیکن یوه کیسه ده په دې فیلډ کې زما کوم چې لږ تجربه ده زما چونکې دوستان سره ډاکټران دي کوم چې ډاکټر دی یا کوم سټوډنټ ډاکټر دی هغه که دی دلته په بلوچستان کې سبق وایي او دلې دوی بیا اف سی پی ایس پاسوي د دوی یو ډېر ګران اګزام دی هغه دوی پاسوي دوی په بلوچستان کې پاس کړي هغه اګزام نو هغه ډاکټر معیار ښیي قابله یي لیکن هغه باوجود هغه معیار نه کوم معیار د کراچي د ډاکټر دی هغه معیار نه کوم معیار د لاهور د ډاکټر غه دی نو لیکن کوم زموږ هلکان چې بیا هلته لاړ شي هلته بیا سبق ووایي چې هلته بیا دوی قابله یي بیا دلته راشي بیا دلته بیا قابله یي لیکن څه وخت بعد بیا دوی بیرته د دوی سوچ کوم دی قابلیت له دوی سره شته
لیکن دوی چونکې پیشنټ ګوري نو بیرته هغه پیشنټ بیا دوايانو باندې زور ورکړي مطلب دلته بیا یو کوم څه یو داسې پریکټس دی چې هغه په کار مه وایه نو د دوی هغه کوم څه رجحان هغه خواته راشي یعنې هغه بیرته پسمانده شي په کار وایه مثال یو ډاکټر دی د داسې کوم ایبیلیټي ده دی په کار هغه برقراره وایه بعد کې به تا دا اورېدلي تا به اورېدلي موږ ډېر خلکو اورېدلي دي چې په ژوب کې سوري په ژوب کې یو سړی ناجوړه شي موږ یې زر ته زره کوټې ته رارسوو حالانکې ډاکټران ګر د ژوب دي هلته به نه پریکټس کې د دې په کوټه کې دي نو ولې هلته هغه معیار نشته ولې مطلب دلته اوس زما یو دوست ناجوړه شوی نو ما ټلیفون ورته وکړو ما زر ته زره کوټې ته ځان راورسوه کنې کراچي ته لاړ شه کنې هلته په ژوب کې خو دا چانسز شي شاید ته ګر سره یعنی مطلب دا داسې مطلب دا دې زندګي شاید له تا ځای لاړه شي نو په دا یا ته ګر څه په دې کې یا ته ګر څه یعنی بیماري در باندې زیاته شي چې ګر څه مطلب دا داسې علاج یې نه وشي لہذا څه نماږي خبره داسې سټوډنټس هم دغسې دي ستا ټیچر هم د هغه معیار دی او ټیچر خو دا دي ډاکټر بیان ډېر قابل دي ډاکټر بیان ډېر ماشاءالله ډېر قابله ډاکټران دي خو صرف دا دي ځایم دوی په دا نیګیټیو سوچ کې ما وایه کون قابل خو دوی ډېر دي لیکن دا دي زه بیا داسې کوم څه ټیچر دی ټیچر بیا دلته چونکې ما په دا فیلډ کې څه وخت تېر کړي په دا د ایجوکیشن په فیلډ کې نو په دې کې تقریبا کوم څه پروفیسرز دي یا کوم څه ته ورته ویلی شي چې ایجوکیشنسټ دي هغه ګرد هغه خبره د پیسو والا مجلس دی او دی قابله نه دی ولې که دی قابله وایه بیا که دی قابله دی بیا د دور پوزیټیوټي په ده کې شته نه زه به دا کار کړم نو دی بیا دلته هغه پریکټس شروع کړي د سټوډنټ یعنې 500 کسانو ته دوی سبق وښیي 300 کسان به د اکیډمیز کې دوی سبق وښیي نو 300 کسان به څنګه دا دوی له دې ځای فایده واخلي دا کم از کم اوس 20-25 هلکان وایه نو به ده شور شولی بیا وښیي کوم هغه شی هغه کم ستي مطلب دا د یو نوټ دی تیار کړي نور ریسرچ دور نشته هغه نوټس ښیي بیا هغه هلکان څه کوي هغه هلکان بیا راټوي ما تا ته مخکې مال کم زموږ تعلیم معیار دی هغه د ګډ پاکستان دغسې دی چې که دا دوی اوس مثال په دې لیول باندې وایه چې دوی کم از کم په کریټیوټي په لیول باندې وایه دوی ریسرچ په لیول باندې کولی بیا په ډېر ښه وي او په هغه کې بیا دوی په هغه کې بیا دوی ریس شروع کړي نو دوی تعداد زیاته کړي د هلکانو چونکې د هغه فیسیز بیا راځي او دغو ته نه ګوري د هلکان یایي که نه یایي هغه هلکان بیا هغه راټوي که څه مطلب د اکیډمیانو کې څه هلکان نه بیا هغه رټې ولګوي له رټې بعد هغه پاسي له پاسونه بعد د هغه هېڅ تعلق نه وي له شي سره له ایبیلیټي سره بیا د هغه بیرته هېر شي چونکې رټه سړي یې راځي د ده ریسرچ په دې نه دی کړی د په کیمسټري کې ریسرچ نه دی کړی د په فزیکس ریسرچ نه دی کړی چې دی دا ریسرچ وکړي نو به د ده همیشه لپاره یاد نو په دې حواله باندې زموږ د کوم سټوډنټس دي د هغو دا یو لیول دی چې هغه کم از کم موږ له دې شي محرومه وي هغه خبره بیرته راځي یا خو موږ سره فیسلټیز کمې دي موږ سره ښه سکولان نشته موږ سره ښه یعنې موږ سره د یونیورسټیانو فقدان دی دا چونکې ظاهري خبره ته چې یار فیسلټیټ سي له فیسلټیشن بعد بیا تا ته دا شی راځي همیشه ذهن هغه ټیم کار کوي یا په ډېر پریشر کې ذهن کار کوي یا په ډېر زده ډېر فیسلټیټ وي همیشه تا به لیدلي تا به خپل یا به عام خلکو لیدلي ما خپله دا په ذهن کې راغلي دي چې یا خو ډېر زیاته ایکسټرا آرډینري کوم ریچ سړی دی یا ډېر مور سړی د هغه بچیان ډېره ترقي وکړي یا د ډېر غریب سړي بچیان ترقي وکړي دا د مابین میډل لیول خلک چې هغه ترقي نشي کوی په دې باندې چې ډېر زیاته مور سړی د هغه بچیان ډېر فیسلټیټ دي هغه مطلب په ښو یونیورسټیانو کې سبق وي د هغه ډېر پیسفول مایند وي هغه له پرابلم سره هېڅ تعلق نه وي لہذا د مایند کار وکړي او یا خو ډېر په ډسټرب کوم سړی هغه غریب منډې ترنډې وایي نو چونکې که دی یار موږ فیسلټیټ سو موږ ته ښه ادارې راسي له څه نه ښه ایجوکیشن مواد موږ سره وي له دې بعد بیا به موږ له دې بعد بیا سوچ کوو خبر بیرته هغه راځي د ایجوکیشن ښه چې چونکې موږ په لاهور کې مثال هلته دا ادارې ډېرې زیاته دي په کراچي کې دا چونکې ترقي یافته ښار دی په کې دا مطلب د تعلیمي ادارې ډېرې دي سکولان ډېر دي ښه سکولان هلته دي په دې وجه د دې معیار کم دی